یو ملګری تپوس کوي چې یو کس داسې دی چې هغه د خپلې کور والا سره کوروالی وکړي، لیکن ده چې دی نو اخراج المني چې دی نو دا شی یعنې مني چې دی نو هغه د وجود نه ده وتي، بلکې صرف دخول چې دی نو هغه شوی دی. آیا په ده باندې اوس غسل دا واجب دی او که نه دی واجب؟ بلکل زبردست سوال دی. که چېرته کې داسې وي چې یاره ده دخول وکړو او منی چې د هغه ونه وته، یا منی داسې ده چې هغه دی کله فارغ شو د هغې نه وروستو د وجود نه ووته، نو بلکل په ده باندې غسل دا واجب دی، هم په کور والا باندې واجب دی، هم په ده باندې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی: اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. چې کله نارینه دا داسې شي چې د زنانه ذات د څلورو اندامونو په منځ کې شي، یعنې دوه لاسونه دوه خپې، او دی چې د دخول وشي، نو که د انزال شوی او که د انزال نه شوی، لیکن په ده باندې غسل دا پې واجب دی، باقاعده غسل به کوي. جزاک الله خیر و احسن.